السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یوه هم خبر نه خبرو چې د ریسکیو 1122 ځوانان که د نړۍ په هر ګوټ کې وي خو همیش لا خپل ژوند په تلي کې ګرځوي او د ولس په ښېګړه کې چې دی خپل وخت صرف کوي. هم د دغې ژوندی مثال په اپر کوستان کې چې دی هغه مخې ته راغلی دی چې یو اکسیویټر سیند ته چې دی هغه پرېوتی و چې پکې 2 تنان هم موجود ول. په دغه کې یو تن د خپل ژوند ساګانې ورکړې، یو تن چې دی د ریسکیو 1122 ځوانانو په خپل پیشاورانه مهارت سره چې دی هغه ریسکیو وکړو. د دې سره سره د یو تن چې کوم د ژوند ساګانې ورکړې وې د هغه د مړینې باډي چې د هغه په داسې ځای کې پساو شوي وه چې چونکې هلته په اسانۍ سره رسیدل یا رسایي چې دی هغه ممکنه نه وه. هم په دغې لړ کې د ریسکیو ځوانانو خپل ژوند په تلي کې کېښود، خپل ژوند یې په داو باندې ولګه او دغه باډي چې دی دا یې ریکور کړه. یقینا زه وایم چې دا دا دوړ دي دغه خلک چې د خپل ډیوټۍ نه هټ کر د ولس په ښېګړه کې همیش له خپل وخت چې دی هغه صرف کوي. دا وخت زموږ سره ډسټرک ایمرجنسي افیسر خالق داد چې د اپر کوستان ډي او دی د ریسکیو 1122 هغه په لاین باندې دی، د هغوی نه به تفصیلات اخلو. ډېره زیاته مننه چې ستاسو د وخت راکولو. ډي او صاحب دا راته ووایئ دغه اپریشن مو څنګه ترسره کړو، څومره مشکلات ول او دغه پیښه څنګه مخې ته راغلې وه، د دې په هکله راسره لږ تفصیل شریک کړئ. جی السلام علیکم. بالکل دا واقعه د کوهستان پر علاقې کندیا کې راغلی وه. ابتدایي معلومات دا و چې دا ایکسکیویټر د روډ جوړولو کار کې مصروف و او لاندې اوبو ته لړل شوی دی. پکې 2 کسان ټریپ شوي وو، نښتي وو چې نوم یې مقصود اور زیشان ښودلی کېږي. اور مونږ چې کله ریسپانس وکړو نو یو کس ژوندی بچ شو، دا بل چې و د ده ډیډ باډي داسې ځای کې ټریپ شوی وه، نښتې وه چې کوم الریډي یو پول و هغه وران شوی و، د هغې په سیخونو کې دا نښتې وه. خو چې کوم د اوبو پلو وه هغه ډېره زیاته تیزه وه او د پلو نه تیزوالي نه علاوه هغه ځای کې کاڼي و ډېر زیاته، نو هغې ته اکسس نه کېدو. بیا مونږ روپ ریسکیو ټکنیک رسۍ مونږ د سیند نه ار پار ولګوله او زمونږ چې کوم د ریسکیو ټیم ممبر و سعید هغه ریسپانس وکړو، ډیډ باډي یې ریکور کړه. اور ټوټل اپریشن باندې زمونږ ټایم 3 غنټې لګېدلی او ټوټل ریسکیورز 15 پکې حصه اخیستې وه. مهرباني. صحیح ده. یو جهان مننه ستاسو د تفصیل راکولو.